په میخه باندې قرباني جایز ده او که جایز نه ده. ګڼ شمېر ملګري دا تپوسونه کوي د دې مسلې لږ وضاحت وکړه، ځکه چې موږ د بعضې مولیانو نه واورېده هغوی دا وایي چې په میخه باندې قرباني جایز نه ده، ځکه چې نبي علیه السلام نه ده کړې او صحابه کرامو نه ده کړې. نو ته لږ د دې مسلې وضاحت وکړه. ګوره جي جواب دا دی چې په قرآن او حدیث باندې هغه خلک ښه پیده څوک چې د صحابه کرامو د نبي علیه السلام زمانې ته نږدې وو، هغه خلک اول نمبر په قرآن او حدیث باندې ښه پیده. موږ به وګورو چې هغه علماو د میخې په باره کې څه ویلي دي او د میخې د قربانۍ په باره کې څه ویلي دي. سره پیرس په هغوی کې حسن بصري رحمت الله علیه دی چې دا د ګڼ شمېر صحابه کرامو شاګرد دی او د ګڼ شمېر صحابه کرامو سره ملاقات شوی او د هغوی سره ناسته شوي او جلیل القدر تابعي دی. هغه فرمایي چې دا میخه چې ده د غوا یو قسم دی او دا بالکل حلاله او په دې باندې قرباني درسته او جایز ده. بیا به راشو څلور واړو امامانو تا ګوره د امامانو په بعضو مسلو کې اختلاف شته، څوک وایي امین په تیزه دی، څوک وایي سلو دی، څوک وایي رفع الیدین مانځه کې شته، څوک وایي نشته. ټیک شوله که نه؟ خو بعضې مسلو کې هغوی اتفاق کړی دی، لکه د میخې په باره کې هم د څلور واړو امامانو اتفاق دی او څلور واړه وایي چې دا د غوا یو قسم دی، د دې غوښه هم حلاله ده او د دې قرباني هم درسته او جایز ده. د امام مالک صاحب رای دا ده، د امام شافعي صاحب رای دا ده، د امام احمد ابن حنبل صاحب رای دا ده او زموږ د احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رای هم دا ده. اوس راشه دارالعلوم دیوبند د هندوستان د هغوی فتوا دا ده چې میخه بالکل حلاله او قرباني درسته او جایزه ده، هیڅ په ثواب کې کمی یا مکروهوالی پکې هم نشته دی. دغه شان چې کوم دی د کراچۍ د مدرسو فتوا دا ده، د دارالعلوم حقانیه فتوا دا ده، د هندوستان، د بنګلادیش، د افغانستان، د پاکستان، د دې ټولو علماو د کبارو علماو په خوا راسې فتوا دا ده چې میخه چې ده دا د غوا یو قسم دی او د دې غوښه حلاله ده او قرباني بالکل درسته او جایزه ده. د لغت عربی کتابونه چې وګورئ که نه لکه لسان العرب نو هغه ذکر کوي چې الجاموس نوع من البقرې، دا میخه چې ده نو دا د غوا یو قسم دی. نو زما محترم ورونو چرته داسې یو مولا به په دې 14مه صدۍ کې را پیدا شي او هغه به ویډیو وکړي او هغه به پکې دا ووایي چې میخه حلاله ده، حرامه ورته نه وي خو قرباني درسته نه ده. هلکه چې حلاله ده نو حلال یې د کوم ځای نه ثابت دی؟ ته چې وی نبی علیه السلام پې قرباني نه ده کړی او صحابه کرامو پې قرباني نه ده کړې، و د خدای ساده ګله امت ولې په انتشار کې اچې؟ امت ولې تمام امت په دې را روان دی او د پخوانه اوسه پورې په دې باندې قرباني کوي او د امت په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي او امت په انتشار کې اچي. خو داسې وایي چې په عربو کې میخه نه وه، په جزیرة العرب کې میخه نه وه، هغوی پې قرباني ځکه نه ده کړې. نو وی حلاله ده، دا حلاله به د کوم ځای نه ثابت دی چې قرآن او حدیث نه ده ذکر کړی، نبي علیه السلام پې قرباني نه ده کړې، هغه مبارکې غوښه نه ده خوړلې، صحابه وایي غوښه نه ده خوړلې، نو دا حلاله ورته به د کوم ځای نه وی چې حلاله ده خو قرباني پې جایز نه ده. نو دا خبر انتهایی غلطه کوي، دا نبی علیه السلام نه ده کړی ځکه یې موږ نه کوو. نبی علیه السلام په پوست قالین او په کارپټ باندې منځونه نه دي کړي، نبی علیه السلام په لوډ سپیکر باندې بانګونه نه دي کړي، نبی علیه السلام داسې جمع نه ده ورکړي چې په دویم او په دریم چت کې پسې مقتدیان ولاړ دي لکه راته چې نن سبا څنګه جمع کې. نبی علیه السلام په دې طریقه باندې په رمضان المبارک کې ترجمې نه دي کړي. نبی علیه السلام مبارک او صحابو په دې طریقه باندې اوله درجه او دویمه درجه او دریمه درجه او پنځمه او شپږمه درجه په دې طریقه باندې علمونه نه دي کړي. و د خدای بنده ولې امت په انتشار کې اچي؟ هغه پخواني لوی لوی علماو د امت اتفاق دی، اجماع ده د څلور واړو امامانو او بیا تر لګي په امت کې د انتشار د پیدا کولو دپاره دا خبرې کې چې یاره په دې باندې نبي علیه السلام او صحابه کرامو قرباني نه ده کړې، نو د دې د وجې نه په دې باندې قرباني درسته نه. نو زما ورونو د دې خلکو خبرې مه اورئ، مهرباني وکړئ د دې اخوا دې خوا. هلکه داسې علما چې پخوا تیر شوي دي او د هغوی په تقوا د امت اتفاق دی، ستا خو نه په علم د امت اتفاق شته، نه د په تقوا د امت اتفاق شته او ته رالګېدلې د ځان د مشهورولو دپاره دې داسې یو خبره وکړه چې په امت کې انتشار پیدا کړي. نو مهرباني وکړئ دې خبرو ته توجه مه کوئ، بېشکه بې شبې بالکل قرباني په دې باندې څه ده جي درسته ده. مهرباني وکړئ نورو ملګرو ته هم دا پیغام ورسوئ چې هغوی مطمئن شي. وصلی الله علی النبی. وای چې موږ ټول په کور کې شریک یو، نو که د کور مشر پلار یا رور قرباني وکړي نو آیا د ټولو غاړه خلاصیږي که نه ټول به بیله بیله قرباني کوي؟ ګوره جي دا ډېر ښه سوال دی او د دې جواب دا دی که چېرې دا ټول بچي یا دا ټول رونه چې څومره مزدوري کوي او دا راوړي دی پلار لی ورکوي یا د کور مشر رور دی هغه لی ورکوي او بالکل هغې مالک ګرځي او دوی سره صرف د خپلې خرچې پیسې پاتې کېږي او نور چې څه ګټي هغه د پلار یا رور لی ورکوي او هغه مالک هم ګرځي چې ته مالک یې چې ته پیسه کوې. صحیح شوله؟ دوی سره صرف د خرچې پیسې پاتې کېږي او نور ورسره دومره سرمایه خپله نشته چې 1,80,000 ته یا 90,000 ته قیمت رسي. نو بیا خو که صرف مشر قرباني وکړه ټیک ته په دې نورو واجب نه وه نو د هغه غاړه خلاصه شوله چې هغه د سرمایې مالک دی او په دې نورو واجب نه وه ټیک ته دوی ثواب وشو. صحیح شوله؟ خو که داسې نه وي او دا زامن چې کومه مزدوري کوي دا راوړي پلار لی ورکوي یا مشر رور لی ورکوي او هغوی هم هغه هم دا مني او د دوی هم دا خیال دی چې دې کې زموږ بېله بېله حصه ده
نو که د هر یو پکې بیله بیله عیسه او دا عیسه 1,80,000 1,90,000 ته رسي یا د دې نه اوړي نو په بیل بیل باندې قرباني څه ده واجب د ګورې بیا د صرف د کور د سربرا په قربانۍ د ټولو غاړه نه خلاصېږي ټول ګناهګار دي بیا په هر یو واجب پاتې شو او که داسې نه ده نو چې دوی کومې پیسې ګټي ټیک ده چې پلار او ورور له هم ترې ورکوي د خرچې د چلولو دپاره خو ځان سره هم ترې دومره جمع کوي او دومره جمع کړي چې هغه دغه عمره سرمایې ته رسي 1,80,000 یا 1,90,000 نو دا بیا پخپله په ده باندې قرباني څه ده واجب ده نو چې په دې مسله هم ګورې ذهن لږ کلیر او پښتنو کې اکثر شریک کورونه دي او په دې مسله کې لږه په غلطۍ کې مبتلا دي چې په دې تاسو ښه پوهه یې وضاحت سره دویمه مسله دا ده چې یو کس وایي ما سره پیسې خو ما چاله قرض ورکړي دي او پیسې ډېرې دي یعنې که ما سره وي په ما قرباني کېده خو ما چاله قرض ورکړي په دې ورځو کې هغه راکوي نه هغه سشته دی نو ما سره نورې پیسې نشته نو آیا زه قرباني وکړم که نه جواب دا دی چې چا سره دومره پیسې وي چې دغه عمره قیمت ترې جوړېږي 1,90,000 په دې ورځو کې او دی چاته ورکړي دي قرض او امید یې شته چې هغه به یې ورکوي نو په تا باندې هم قرباني واجب ده خو مسله دا ده چې په دې ورځو کې نه هغه تا له دومره پیسې درکوي چې ته پرې قرباني وکړې او نه تا سره دلته دومره پیسې شته دی چې هغه ته رواخلي یا د سنې رانغدي کې او ته په هغې باندې قرباني وکړي نو بیا فلحال په تا باندې قرباني واجب نه ده چې په دې مسله باندې پوهه او که درې کړلې نو قرباني به دې خامخا کې بله مسله دا وکړه چې 2 کسان وایي موږ په یو حصه کې شریکېږو په یو حصه کې نو دا قرباني درسته که نه جواب دا دی چې په یو حصه کې 2 کسه نشي شریکېدی ښه داسې قرباني نه کېږي په یو حصه کې 2 کسه نشي شریکېدی لکه 7 حصې په یو څاروي کې کسانو نیولي او دا یو حصه پکې داسې ده چې 2 ورونه وایي راځه ما او تا به په یو ځای وکړو په شریکه به دا یو حصه وکړو یا ګاونډي راجمع شو او چې راځه دا یو حصه به ما او تا په شریکه وکړو نو په شریکه نه کېږي که په دواړه د نصاب خاوندانو خو بیله بیله قرباني به واجب ده او که دواړه د نصاب خاوندان نه یو د نصاب خاوند دا بل د بل له پیسې ورکړي امداد دې ورسره وکړي یو حصه قرباني دې وکړي د هغه قرباني وشوه او ستا ثواب وشو صحیح شوله خو په یو حصه کې 2 کسه یا 3 کسه دا نشي شریکېدی چې راځئ په 2 کسه په 3 کسه به یو حصه قرباني وکړي بیا د یو هم قرباني نه کېږي دا اهمې مسلې دي او د قربانو ورځو دي او که دې مسلمانانو وروڼو ته ورسوئ په مسلو به پیښ شي نو تاسو ته به هم پې الله اجر درکوي وصلی الله علی النبی